ملاقات و جنت ته وکړو. محمد رسول الله په جنت کې وګرځېدی. د جنت ماړۍ چې وې هغه له یاقوتو څخه جوړې دي. د جنت خاوره چې دا هغه د مشکو خاوره وه. محمد رسول الله د جنت سیل وکړو، جنت یې ټول ولیده. له هغه وروسته الله تعالی و محمد رسول الله ته جهنم ورښکاره کړو. صرف محمد رسول الله له دغه وروسته بیا د الله تعالی و ملاقات ته وخوت. هغه کم ځای دی؟ هغه ځای دی چې په هغه ځای کې د تقدیر فیصلې کېږي. هلته چې محمد رسول الله وختی، په هغه ځای کې د قلمو غږ اوري. دا انسان چې یو خط لیکي، قلم چې کله کله غږ وکړي داسې، صرف د کلمو غږ دی. نو محمد رسول الله پوښتنه کوي چې دا کم ځای دی؟ په جواب کې ورته ویل کېږي چې دا هغه ځای دی چې دلته ملائکې مصروفه دي، د الله تعالی د تقدیر فیصلې لیکي. له دغه ځای څخه وروسته بیا الله تعالی دی و خپل ملاقات ته وغوښتی. ملاقات په څنګه طریقه باندې و؟ الله تعالی له عرش څخه دته یو زرغونه بستره راوغوښتله. په هغه زرغونه بستره باندې محمد رسول الله کښېنستی. الله تعالی و خپل ملاقات ته وغوښتی. بیا الله تعالی خبرې ورسره وکړې.